حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس د مسلمانانو مشر دی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې اول ځلانه د په خلافت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه موجود نه و نو ما غزل وکړ یو رجستر وکړو په رجستر کې لیکل شوی چې پلان کې بوډا سړی چې دی دا هغه دا کار دی او ورته په مخامخ خانه کې لیکل شوی چې خدمت پلان کې پینول به لیکل پلان کې بوډه ښځه ده کونډه ده د دې د خدمت دپاره نوم به لیکل شوی او هلته ده ویلیس مې کتو رجستر مې کتو وی یو بوډۍ زنانه نوم یې لیکلی چې د دې خدمت اوبه وړل دي اوبو ته ضرورت دی بهر نه او د کور جارو وړل دي او چې خانې کې مې وکتل نو د غلام نوم یې نوم لیکلی خدمت یې چا نه واخیستی وی ما ویل چې زما به زه به ورځم او دا کار به زه کوم نو مې دښمنو دا واقعه نوم بار بار بیان کړی ده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله خو کومه بیان وو یا واقعیه د نبی صلی الله علیه وسلم یا د هغه ژوندۍ نه خبر شو نو په هغه باندې عمل کول ضروري نو د دې د وجه نه او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه بلا شم او د دې خدمت به زه وکړم د سهار مانځنه پس ورغلم مې وویل ویراله اواز راکړو چې څوک یې ما ته چې مور خدمت لراغلی راته چې بچي خدمت خو زما د کور چې کوم ضرورت و هغه شوي بهر نه او بله کې کور کې جارو ور دی هغه شوي ما ویل چې څه وکړو راته چې پته نه لګي اوس یو ځوان راغلی و هغه وکړو لاړو د نوم ما ته پته نشته او نه ما شکل لیدلی دی پېژنم یې نه خو سهار کې راغلو ورغلو بس ما ورته وویل ما ویل چې څوک وي راته چې خادم یم غلام یم خدمت له راغلی وی بزه پردو کوم او هغه اوبه وړي او چړکوم کې اوبه راته کېږدي زه یې جارو کوي بیا داسې وي نو پر کور کار زه کوم عمر رضی الله عنه فرمایي چې به زه څوک وم سبا چې بیا راغلی نو د تهجد په ټایم کې راغلی چې ولې دی اواز ورکړی نور خدمت ته راغلی نو بچی شوی دی خدمت شوی وي زه حیران شوم چې د تهجد په ټایم کې څوک راغلی دي چې دا به څوک کېدی شي ما ویل چې څه وکړو راته چې خادم راغلی بس اواز وکړو ما پردو کړو ویې وړلې او بیا ویې ښه په درېیمه شپه باندې چې کله د ماسپښین لمونځ یې وکړو نو عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما ځان سره افسوس وکړو چې دا کس چې دی دا ډېر نیک دی چې دومره تهجد ټایم کې م راغلی نو ما چې ماسپښین لمونځ وکړو زه کور ته لاړم وی لاړم د هغه بوډۍ کور سره پټ کېناستم په لاره چې کله شپه تیاره شوه خلک وده شو شپه پخه شوه نو یو نوجوان را روان یو کس مې ولیدو چې راځي وي به زه ورته پټ وم چې ومې کته نو ډارک مې ونیو اوس د ده په پښو باندې سختی نشته دی او داسې غلی غلی را روان ما ډارک ونیو مخ یې پټ کړی د شپې یې مخ پټ کړی وي ما ورته ویل چې ځوان څوک وي راته وایي چې ابوبکر دی چې څنګه راته دا وایي زه ډېر حیران شوم او وی ما ورته چې امیر المؤمنین تاسو دې ما ورته راته ویل چې وي ما ورته چې څه کوئ د شپې وي راته وایي چې د بوډۍ خدمت دی هغې دپاره راغلی نو وي ما ورته ویل چې دا به دې چاته حواله کړی و هغې به کړی ګینې ما ته به دې حواله کړی و د قیامت په ورځ به زما د ګناهونو بوج ته دې اوچت کړي د قیامت په ورځ چې الله ما نه تپوس کوي چې ای ابوبکر ته امیر المؤمنین وې خلیفه وې او بوډۍ ښځه وه د هغې خدمت دپاره څوک نه وي عمر ته به جواب ورکړی بیا زما پس زما عزتمند بادشاه دی د وخت امیر المؤمنین دی خلیفه دی او د هغه عاجزۍ ته وګورئ د هغه انکسارۍ ته وګورئ څومره خاکساره دی وی ما ورته ویل چې چپلې دې نه دي راچولې و داسې را روان دي وی راته ویل چې زه چې راځم نو په دې لاره باندې د خلکو کورونه نو زما هسې نه چپلو سره د دې خوب خراب شي نو وی د هغې خوب نه خراب کړم
وی دا دوی ځای چې لږ سلو شوی دهلته څه ورته وي دلته یتیمانانو د دي وی زه یم چاسې نه د هغې خوب خراب شي زما عزتمندو د مسلمانانو مشر داسې پکار چې چا سره د زړه کې د الله یره وي او چا سره د مسلمان د خپل راویو چې د دې درد وي په زړه کې نو دغه شانتې خوبونه کامیابېږي د دې د وجې نه په کوم سره کول به دې حکومت یې کول زما عزتمندو کله چې عمر رضی الله عنه وفرمایي چې ما دا ولیده داسې حیران شوم چې دا څنګه وخت یې په ژړا شوم ته چې امیرالمؤمنین دا کار به دې ماته پرېږدي دا کوم وخت نه هغه ورته وایي چې دا خو موږ ډېر وخت نه دا کار کوم دا هلته د دې بوډۍ خدمت له راځي